بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وشاورهم في الأمر. زمارونو زه ان شاء الله العزيز په مشوره د نصیحت او د خیر خای یو څو ورس کول د خپل ملګرو کشرانو نوجوانانو د امارت نوجوانانو ته خاص کر نورو غنډیوالانو ته چون چې زه کله یو خبره کوم نو حضرت علی وی لا تنظر الی من قال وانظر الی ما قال. دې ته مګورو دا خبره شیخ کوي او کاله کې کوي، دې ته ګوره چې دا د چا خبره کوي او دا به نصیحت یا علامه جرجانی وی نصیحت چاته وي؟ اخلاص العمل عن شوائب الفساد. او یا بعض علماء وی چې نه نصیحت اراده د خیر د منسوخ لرا بفعل ما ينفعه وترك ما يضره او تعلیم ما يجهله ونحو من وجوه الخير. نو په دې باره کې زه اوسو مشورې انډیوالانو ته ورلیږم او دا زه یو مسلم عند الکل حق ګڼم چې مسلمان یو حدیث پاک کې راځي چې دو مسلمانان په شان دي، دو لاسونو دي چې یو بل سره ونوینځلی شي پاکیږي نه. ګورئ جی مشوره کې ډېر برکات دي. حضرت ابن عباس وی قال قال رسول الله اما ان الله ورسوله لغنیان عنها ولكن جعلها الله تبارک وتعالى رحمتا لامتی خصائص الکبرى. جلد دوم 398 صفحه کې وی خدای او رسول مشورو ته ضرورت نه لري، خدا د پاره د دې خبرو د پاره الله مشوره ملائکو سره وکړه په باره د ایجاد د آدم علی السلام کې. او نبی علی السلام دومره ډېرې مشورې کړي په هر جنگ او په هر مسله کې، نکاح کې، ناستا ولاړه، خوردنوش، جمع امامتۍ کې، په دې لوی لوی مستقل کتابونه مشهون دي. یو ځای خرجه الحاکم الغلی کرم الله وجهه قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم لو كنت مستخلفا احدا عن غیر مشورة لاستخلفت ابن ام عبد. خصائص الکبرى جلد دویم صفحه 398. وی کچیرته ما یو سړی خلیفه او نائب مقررولای بغیر د مشورې نه نو ما به حضرت عبدالله ابن مسعود مقرر کړو. حضرت ابو هريره نے روایت قال ما رأيت من الناس احدا اكثر مشورة لاصحابه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. خصائص الكبرى 296 صفحه. د پیغمبر قدر ته زیات مشوره کون کوي ما بل څوک نه دلیدي په انسانانو کې. دارنګ حضرت رسول پاک علیه السلام فرمایي تاریخ الخلفاء کې د اتانی جبرائیل فقال ان الله یامرک ان تستشیر ابا بکر. ما ته الله امر کړی دی چې ابو بکر سره خبرې کوه، مشوره کوه. دارنګ حضرت علی کرم الله وجهه فرمایي قلت یا رسول الله ان نزل بنا امر ليس فيه بیان امر ونهي فما تأمروني. وای مونږ ورته وی کوم په یو کار کې چرته ګیر شو، چرته ولایت او خارج کې لری نږدې او موږ سره پاغي کې د خدای او د قران او د رسول حدیث نه موږ سب سامل باندې هغه کار مخ په وړاندې بوزو. وای موږ ته پیغمبر ویل تاسو مشوره وکړئ د فقها سره والعابدین او د عابدین سره، ولا تمزر رأی خاصه یوازې د عقل په سورلۍ مسورېږي. رواه طبرانی فی معجم الاوسط. دارنګ خو په دې کې بینر غډیر احادیث راغلي دي مشوره کې. بل راضی رسول الله وی الحزم یا الحزم ان تشاور زارین ثم تطيعه. عقل مندی دا ده چې مشوره دی عقل مند سره وکړو بیا یې ومني. او پیغمبر علیه السلام فرمای من ارادا امرا فشاور فيه امرا مسلما وفقه الله لارشد اموره. رواه طبرانی. څوک چې یو کار کوي او یو زیرای سړی د مشوره والیو هغه ورته مشوره ورکی الله په پاغه کې د موافق کی. حدیث فرمایي
نعم الموازرتو یعنی المشاوره و بئس الاستبداد مشوره ډېر ښه شی دی او استبداد تنهایی ځان ته فیصلې کول دا صحیح نه دي دا یو بد عمل دی دا ځان پسې نقصانات وروړي ادارنګ ما خاب من استخار او ما ندم من استشاره بالاخره خلاصه د دې ټولو خبرو او لباب د دې ټولو مسلو دا ده چې زما د دغه احادیثو او د قرآن د دې فیصلو د دې ټولو نه خلاصه دا ده چې زما د حکومت زمامدارانو ته دا مسله ده خاص کر امیر المؤمنین ته او هغه بمخصه کې دلته له شيوخ سره مشورې کولې خلک به را لېږل اوس خو نن سبا مصروفیات زیات دي هلته خلک په وظایف وخت دي نو زه داسې مشوره د دې علاقې او د ملک په خاطر چې یو هو دا امارت کې ملګري اکثره کاري پوهې سره بلد نه دي بل دا زر زر تبدیلی چې دي دا نقصان دي دا دومره نقصان کوي چې یو میاشت بلد شوی نه لسو پورې هغه بلدیږي نو هغه بیا بدلی بل راشي بل بیا تر یوې میاشتې په کار خبر دی نو بیا چې لسو په کار پوهیږي بیا پکې سوچ کوي چې هغه بل بدل شو د هغه علت د دې تبدیلی سو نو په هغې کې بیا متحیري او بل چې کله یو بدل شي د هغې سره بیا لاندې ټول ملګري بدل کړي هغه نور هغه بدل شي نو دا کار په خپل ځای ټپ ولاړ دی مخ په وړاندې دا ګاډه سټارټېږي نه نو که والي بدل شي والي ټول ولسوالان بدل کړي یا حوزه مشران بدل کړي داسې نه پکار دی چې اول نه سوچ پکاري کم از کم دا یو پرېږدئ دعا ورته وکړئ د وزیرانو ته د رئیسانو ته والیانو ته کم از کم تاسې خو یو 3 میاشتې او 5 میاشتې په یو ډیوټي پرېږدئ چې دی اوښ په کوم اړخ سملي که بیخي نه پې پوهېده بیا بل ځای ولې پې خرابوئ خو بیا یې لرې کړئ هغه بیا داسې یو کمزوري وظیفې ته ورکړئ او که چېرته پوهېده نو پرېږدئ چې کار خو وکړي هغه کار سره چې بلد دي نه داسې زر زر یې مه بدلوئ او که په دې دا خفه ملګري دلاسا کوي خو نظام خرابېږي دا زما یو ریکویسټ او یو امید دی د مشرانو ته وزیرانو ته دا وزیران چې کوم ناست دي په دې مشوره شوي سوچ به شوی نو دا نور خپې مه وایي د هغې ته دعا وکړئ چې خدای دا ټینګ کې دا تکړه کې الله دته استعداد ورکړي حدیث پاک کې راځي صلی الله علیه وسلم فرمایي چې وظیفه ونه غواړي او څوک یې درکړي الله به دې ملا ټینګه کړي دویمه خبره دا دی دا یوه دویمه خبره دا دی چې افغانستان تقریبا 45 میلیونه خلک یا به زیات دي زه چون د تاریخ استاد یم پس له دې نه په دې تاریخ تاسو ته بحثونه کوم د افغانستان تاریخ چې دی کې دا جنګونه ولې جوړیږي دا ټول دا 1400 دا په زراو خلک مړه شوي او دارنګې دا چانګیز او دا لاکو خان او د صلاح الدین سلطان صلاح الدین دا به زه انشاءالله پس له دې نه سبقن دې هغو کې وایم کلیپونو کې او دا تاریخ نه به پند والو خو زه یوه خبره درته داسې کوم ټول امارت اسلامیه ته چې دا امارت چې دی دا یو قوم دی ځکه قوم په 3 برخو باندې کتابونه ویشلی دی یا قوم دی ته وایي چې ژبه وینه رګ او ریښه یې وایي دا یو قومي یا دی ته وایي چې د هغې علاقه یې وایي لکه افغانستان یو قوم دی یا دا دی چې نظریه او ایډیالوژي یې وایي نو طالبان په هغه لحاظ باندې یو قوم دی که هغه ایماق دی که هغه پشهی دی که نورستانی دی که تاجک دی که هزاره دی که پښتون دی دا یو قوم دی او دا نو که ډیر هم وي دا طالبان نو دا به 2 لکه شي نو چې 2 لکه شي نو دا 40 میلیونه انسانان چې د افغانستان کې دي دا خو د دې ملک خلک دي او دا د ملک ډاکټران شته د ملک جنرالان شته دی د ملک پوهان شته سکالران شته دی پایلټان شته دی انجینیران شته دی
خانان شته دی، روحانین شته، فقها شته، دا ټول خو طالبان نه دي. اوس که دغه پخوانی حکومت کې چې کوم عسکرو یا هغې کې صاحب منصبانو او هغې ته تاسې چوټي ورکړي چې تاسو به نه یې په دې حکومت کې به کار نه کوي، ستاسو استحقاق ذاتي نه دی، نو دا عرفن شرعن هر لحاظ باندې دا غلطه فیصله ده. ځکه چې دا خو دغه ملک خلک دي، هغو خلکو دغه رنګې روزلي وو، انګریزانو وروزل یا بل چا وروزل و مسلمانان، خو هغې وروزل، هغې زمونږ په خلاف کې استعمال کړه. تاسې په همدغه خلکو ته مدرسې جوړې کوي اوس چې بل یو ډاکټر له سره جوړوئ، اول صرف نه و، بیا هغه ایم ډي کوي او بیا هغه ایم بي بي اس کوي او بیا سپیشلیسټ جوړېږي او بیا پس لغې تا ته کار کوي. خو دا خلک شته دي، دغه انجینر دی، دا پوه دی، دا د زراعت انجینیر دی، دا په تعلیم تربیه کې پی ایچ ډي لري، دا بل چې کوم دی په ادبیاتو کې لري، دا بل هلکه په دغه کې لري، هنرها کې لري، دا بل په حقوق کې لري، دا بل په شریعت کې لري. خو صحیح دی چې عقیده کې څه ګډوډېشن دی. دې ته صرف یو شپږو میاشتې کورس ورکوي د نظامیه، نو تا ځکه مدرسې ورته جوړې کوي. دینی مدارس چې دي دا په اصل کې د دین مضبوطې قلاګانې دي، د الحاد او د تحریت په سمندر کې د دوی مثال د امن د جزیرو ده. نو دوی ته چې صرف یو څو ورځې درس ورکوي، نو لکه څرنګه چې هغوی پخوا جنګېدل د تا په خلاف، اوس به تا په مقابله کې د دشمن سر وهي، او بل دا خلک چې په کار نه کوي، نو دا خو اکثریت دي، دا خو به خامخا در باندې راجګېږي، غرونو ته به خیږي، جنګ به کوي. دا د افغانستان تاریخ وګورئ، د افغانستان دا تاریخ چې تاسې وګورئ، نو عقل به مو خوځېږي، عقل چې دا رنګې د بني امیو، دا رنګې د بني عباسیو. اوس موږ جنرالان